حضرت علی کرم الله وجهه عجیبه د سخاوت یو واقعه او د اعمال صالحه د الله جل جلاله د طرف نه بدله ملاویدل صحابه او ته بلکې هر چاته مونږ او تاسو ته الله پاک خي چې ته د زړه د اخلاص نه یو نیکی وکې د یو انسان سره یو ښېګړه وکې یا د الله جل جلاله عبادت او بندگی په صحیح معنو کې وکې نو الله جل جلاله ګوري په ځان باندې د چا احسان او بدله نه پرېږدي الله جل جلاله په دنیا او آخرت کې د هغې بدلې ورکوي که بعضې وخت کې په دنیا کې ملو نشي نو په آخرت کې به خامخا ملاویږي دا زموږ ایمان دی او دا زموږ عقیده ده لکه علی رضی الله تعالی عنہ یو ورځ تشریف فرما دی یو سائل راغی سوالګر راغی تپوس یې وکړه حضرت د خدای په نامه باندې څه راکړه سوال یې وکړه خیرات غواړي علی رضی الله تعالی عنہ حسنین ورته وایي ورشئ بچې کور کې مور سره 6 روپۍ دي هغه 6 درهمه ترې راوړی چې دې فقیر لی ورکړم هغې چې کور ته لاړه واپس راله وی مور مې وایي فاطمه رضی الله تعالی عنها چې حضرت په کور کې خو اوړه ختم شوي دي او دا پیسې خو تاسو د اوړو دپاره ایښي دي چې په دې به اوړه اخلو هغه هم سخاوتي وه خو د یادګیرنې دپاره چې کوم دی هغې وی کېدای شي د علي صاحب نه یېري د یادګیرنې دپاره ورته داسې وایي نو علی رضی الله تعالی عنہ ماشومانو ته وایي ورشئ راوړئ هغه 6 درهمه هغه 6 روپۍ هغه 6 درهم یې راوړل او هغه فقیر ته او سایل ته یې ورکړه او بس بېغمه شي لږ ساعت پس د الله نظام ته ګوره یو سړی راغی اوښ یې راوسته وي دا اوښ څوک اخلی زمانه علی رضی الله تعالی عنہ ورته وایي په څو دی وی په 140 یو سلویښت درهمه باندې به درکم علی رضی الله تعالی عنہ ورته فرمایي راک په 140 درهم یې ترې واخسته قرض وی پیسې بدله په فلانې نیټه باندې درکم او بس سړی لړه وایي ټیک ده جي صحیح ده لږ ساعت پس یو سړی بل راغی حضرت دا اوښ د چا دی علی رضی الله تعالی عنہ ورته فرمایي زما دی خرڅی نه ولې نه خرڅوم یې په څو خرڅی په 200 درهمه ټیک ته جي بلکل په 200 درهمه باندې هغه اوښ خرڅ کړه 80 روپۍ پکې وګټل 80 درهم یې پکې وګټل 140 درهم یې هغه اوښ والا له هغه قرضداري له ولېږل او 80 درهم یې فاطمې پسې ولېږل وی دا والا زما رب وعده کړې ده چې د 1 روپۍ په بدله کې به 10 درکوم تا 6 خیرات کړلې الله دله 80 درهمه راوستې الله دله 6 په بدې 80 درهمه درکړو لہذا د الله په لار کې صدقه کول خیرات کول هر قسم نیک اعمال کول د هغې بدلې به خامخا ملاوي یا په دنیا کې کني په آخرت کې خو ضرور به ضرور دي او موږ به د آخرت بدلې ته ترجیح ورکوو دا به نه وایو ګوره چې الله پاک وایي چې د 1 روپۍ په بدله کې 10 دي نو دا تمه به نه کوو چې یاره ما خو 10 روپۍ خیرات کړې په کار ده چې تر ماښامه پورې راله څوک 100 روپۍ راکړي که نه نه کېدای شي الله پاک د دې 10 روپو په ځای موږ له 100 لیکې لیکلي 100 اجرونه راله راکوي د آخرت نعمتونه راله راکوي یو په 10 راله هلته بدلې راکوي نو د آخرت ګټه او د آخرت فایدې او د آخرت نعمتونه بیا د دنیا په مقابله کې ډېر بهتر دي لہذا